بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. محترمو زمونږ نن سالانه د فهم قرآن لومبنی کلاس دی. زمونږ نننی عنوان او نننی درس اهمیت او ضرورت د فهم قرآن. نن به مونږه د فهم قرآن اهمیت او ضرورت بیانو. فهم قرآن د دې مطلب د قرآن پوهه. د دې د اهمیت په حواله سره د قرآن کریم فهم دا ځکه ضروری دی چې دا قرآن کریم د الله رب العزت د طرف نه یو خط راغلی دی. اوس دا د بادشاہانو د بادشاہ خط دی. اوس د خلکو د خط سره رویه سي که چاته بچی خط راولیږي او دوست ورته خط راولیږي او هغه په خط باندې په خپل نه پوهیږي، یا کله کله زمونږ ډېر مسلمانان نوجوانان اغي پسې د یو ادارې د طرف نه په بل جبه کې خط راشي، نو د هغه خط سره رویه د خلکو سي چې کله یو تن په هغه خط نه پوهیږي نو دا خط دی بل چا پسې وړي چې ما په دې باندې پوهی کا. اوس که چرته یو دوست چا خط را لګلی په دې خط کې ورته اهم خبرې لیکلي چې ما په پلان کې بینک باندې MMC باندې یا یونایټډ یا کمرشل یا بل یو بینک باندې تا یو 5 لک روپے در لګلی دي. نو دا پلان کیږي کې یو پلاټ خرڅيږي، دا به دغه پسای کې ورکی او زب بیا په هر میاش کې خط خو نوز کارېږم خو پیسې به بیا درلېږم هر میاش کې. نو په 3 میاشتې کې به تاله زه د پوره پلاټ پیسې درواستوم، نو ته به هغه ورکې نو دا پلاټ په ته ما د پاروالي نو سره پلاټ براتناله زب بیا پیسې درلېږم نو بنیادونه و پکې راوخیږي، نو بیا به د هغې ډانچه سر ته ورسې، بیا به پې لنټر واچې، نو بیا د هغې پلستر پای کې رنګ روغن به وکې. دله چې د دوست خط راغی دا ټولې خبرې پکې لیکلې شوي دي او د چې څنګه دا خط ولیده نو بس سم ښکلولې شروع کړ چې دا خو زما د دوست او د ملګري خط دی، نو سینې سره یو ځای کوي، نو شونډو سره یو ځای کوي، نو دارنګې د سترګو سره یو ځای کوي، د سر د پاسه ږدي، عطر یې راواغسته، عطر یې پې ولګول،
بیا لړو ښکلې دی خط دی د پلاستیک کوټینګ وکړه او بیا راغی او په المارۍ کې محفوظ کېښوده او هر سارې رالی او ښکلی یې قدر یې کوي احترام یې کوي عزت یې کوي او دا 2-3 کاله د ده دغې خط سره رویه ده د خط ډېر قدر کوي احترام یې کوي ښکلی یې عطر ورباندې پورې کوي څه کوي هغه بل دوست 15 کاله 8 کاله بعد راغی دی ملاقات ته ورغی او دی ورته وایي دا 15-8 کاله مې ستا د خط ډېر عزت کړی دی ستا د خط مې ډېر قدر کړی دی هره ورځ مې ښکل کړی عطر او خوشبو مې ورته لګولې ده سترګو سره مې لګولې دی کوټینګ مې وله کړی دی روزانه مې راغستې دی یو ورځ نه یو میاشت نه یو کال نه څو کاله هغه دوست به سم ډېر زیات خوشحاله شي که نه خوشحاله به شي که نه به خوشحاله شي ولې ځکه چې د خط ورته ډېر عزت کړی دی که نه تاسو اوده یې ځان نه پوهه کوئ که نه دې خط کې ورته هغه څه لیکلي وو خط کې ورته څه لیکلي وو چې ما ته به ځای والې دا به راله جوړول غواړي زه به په بینک باندې پیسې درلیږم ته به دا پیسې وصولې نو هغه دې نه تپوس کوي چې ما دله خط رالیږلی او پایې کې مې تا ته څه خط ډېر عزت کړی دی او ډېر مې ښکل کړی او ډېر مې داسې کړي دي بلکې د هغه دوست به د دې دوست سره دوستي ختمه شي او د هغه به ورسره یو دشمني شروع شي او نفرت به ترې پیدا شي ځکه ده دا خط کولو کړی نه و ده په دې خط د هغې فهم یې نه و حاصل کړی چې دې دوست د دې دوست نه د څه مطالبه کړې وه ای محترمو نن زمونږ د مسلمانانو د الله د خط سره دا رویه ده چې الله راله دا خط رالیږلی دی نو دا مو سینې سره هم ډېر لګولی کول کړی مو هم دی سترګو سره مو هم لګولی دی عطر مو هم پې لګولی دي کڅوړو کې مو هم بند کړی المارۍ کې مو اوچته مې ښودلی خو دې خط کې مونږ ته الله وایي په دې لاره ځه په دې لاره مه ځه دا کار کوه دا کار مه کوه الله بوی دا خط مې رالیږلی و رب مونږ یې خو ډېر عزت کړی وه دې خط کې څه تقاضاګانې وې په دې خط کې څه اوامرو په دې خط کې څه نواهیو په دې خط کې څه پیغاماتو څه میسیجزو پکې نو زمونږ نه به الله بیا خوشحالی که خفا الله رب العزت برانه خفی ولې د هغه په خط مو ځان نه دی پویه کړی د الله رب العزت په خط مونږ ځان نه دی پویه کړی نو مونږ نه به څنګه الله خوشحالی الله برانه خفی نو یو دا خبره شوه د فهم قرآن د اهمیت په حواله سره چې د قرآن دا فهم څونه لازمي دي که د قرآن چا ډېر عزت ډېره قدرداني ډېر ښکل کړی خو چې ځان یې پرې نه دی پوه کړی د دې فهم یې نه دی حاصل کړی بیا الله زمونږ نه راضي کېږي نه یو دا خبره شوه دویمه محترمو مونږ او تاسو چې قرآن کریم وګورو په دې کې بار بار الله مونږ ته فرمایي دا قرآن کریم مې رالیږلی دی په دې کې مې ښایسته ښایسته واقعات بیان کړي دي ورسره آخر کې یو ټکی ذکر کوي الله رب العزت فرمایي انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون علی دا قرآن میں واضح جبه کې نازل کړی دی خو د څه دپاره مې نازل کړی لعلکم تعقلون دې دپاره چې تاسو په دې کې د عقل نه کار واخلئ دې دپاره چې تاسو د دې فهم حاصل کې فهم قرآن حاصل کې لعلکم تعقلون نو څنګه به پې ځان پوه کوو چې په معنی باندې نه زده کوو د قرآن په مقصد ځان نه پوه کوو لعلکم تعقلون
دارنګي بل مقام کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې دا قران کریم میں نازل کړي ری الله رب العزت فرمایي دا قران کریم میں نازل کړي کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته سورۃ سواد آیت نمبر 29 کې الله فرمایي کتاب انزلناه الیک مبارک اللہ دا عظیم الشان کتاب دے سورۃ سواد آیت نمبر 23 پارا اہمیت د فهم قرآن کتاب انزلناه الیک مبارک دا عظیم الشان کتاب دے مونږ نازل کړي دے لرتا تا مبارک د برکت نډک کتاب دے دا کتاب د برکت نډک کتاب دی دې سره چې سټچ کیږي برکت وته ملاویږي ها ګور داسې پټی پای کې خلک کاروندې کوي هغه دنیایي پیدې ته حاصلېږي یو زمکه دا لکه دا زمکه وا د قرآن سره ټچ شو سونه قیمتي شو پکال کې پکې د سونه خلقو صلاحیتونه هغه مال هغه پکې لګي د الله د دین لپاره حافظان تیاری علما تیاری قرآن والا تیاری دې زمکه ته الله برکت ورک ولی دا کتاب چې دی مبارکون د برکت نه ډک کتاب دی دې سر برکتونه راځي ښا قرآن سره برکتونه راځي د برکت کتاب دی عالم ته ملا برکت ور کوي طالب ته ملا برکت ور کوي خادم ته ملا برکت ور کوي او په دې باندې عمل پکاري خود صد پار الله را لګلې دی لیدبروا آیاته قرآن د دې د پار الله را لګلې چې د دې په آیتونو کې تدبر وشي تدبر تفکر اس تدبر فی آیات اللہ تدبر فی القرآن پدې ځای باندې تفسیر قرطبی ذکر کړي د دې آیت نم معلومه شو چې د قرآن فهم په هر مسلمان لازم دی چې کوم یو سیز لازم شو کنه په شریعت کې او هغه څوک نه حاصلې نو هغه مجرم دی د الله ګناهګار دی نن پدې جرم کې د اهل اسلام سونه لوی نفری داخله ده پدې نافرمانه کې پدې ګناه کې نن د 99% دا ګناهګار خلک رسیدلې مسلمانانو 99% مسلمانان اغیته د قرآن فهم نه دی حاصل پدی گناہ کا کړ دی او دی گناہ ته گناہ نه وي ور گناہونه د پډیر قسمه باندې دي س گناہونه لذت والدي س گناہ بے لذت دي بیا س گناہونه داسي دي هغه ته خلق گناہ وي او س گناہونه داسي دي خلق وته گناہ نه وي لکه یو سړی حرام خوري دې چې مافتن راشي او ډډه وي کنه او داسې دا مرګ او ځن کدن او دا وتر مخې تشي په دې گاونډیانو رشتہ دارانو کې سوچ کوي چې هغه پلان کېم وفات شو پلان کېم وفات شو زبم زما دې که تاسو کې ګوره دا حرام مې خوړلی چرته د مور پلار نافرمانی چا کړي دې چې سوچ کوي او هلکه دی استاد تبرن شوی ما دی استاد خو مال تعلیم راکاو مال دین را زده کاو او ګورا د استاد نافرمانی می کړي دې ملامت کی ځان او چې یو سړی یو ګناه کوي او دا ګناه دی په دیم نه دی پوهه چې دا زه ګناه کوم او کنه زموږ څونه مسلمانان دي دا خبره په ډیرو خلکو ناشنا ولګي زموږ څونه مسلمانان دي د بسم الله په معنا نه دی پوهه بیا د الحمدلله په معنا نه دی پوهه د قرآن په یو صورت نه دی پوهه د قرآن مفاهیم فهم ورته نه دی حاصل
اړو دا وینه چې رب دا ګناه مې کړې ده ما خو په زندګۍ کې یو تن لیدلې دی دا مضمون مې بیان کو یو ډاکټر صاحب هغه په جړا شو وی دا خو ما ته اوس پته ولګېږي چې دا قرآن په معنو سره نه زده کول ګناه ده دا بس کی دا مسله ذهن ډېر په ګرانه سره اخلي ښه زمونږ یو ملګری دی زه اکثر ملګرو ته حالات بیانوم د ملکن یونیورسټۍ کې چیرمین دی ډاکټر صفت الله صاحب هغه ډېرې سفرې هم شوي په تبلیغ کې هغې سره په سیروزه کې یو عالم تللی و دا مونږ سره چې کوم قاري صاحب دی نو د دې په ګاونډ کې پاتې کېږي دی د لکي مروت خو دلته په ملکن یونیورسټۍ کې دی نو هغه عالم ورسره سیروزه کې تللی و نو په سیروزه کې پکې دا خبره داسې راله چې یاره ګورې دا قرآن په معنو زده کول پکاري ډاکټر صاحب یې زما هغه مولوي صاحب سره جنګ راغی چې زمونږ دا دونه موده وشوه او ما پی ایچ ډي وکړه په شپږ اته کاله کې او بیا مې دا دونه علمونه حاصل کړي دي او په قرآن زه نه پوهېږم په معنو نو زه مجرم یم هغه مولوي صاحب ما ته وی چې بالکل مجرم یم بیا راته هغه مولوي صاحب دلایل وی چې دا د الله خط دی دا الله را لېږلی چې په دې څوک ځان نه پوهېږي دا به مجرم نه نو خبره د ډاکټر صاحب ذهن واغسته نو بیا به یې څه کوله هلته لرې یو ځای کې یو عالم و بوډا هغه پسې تلو راتلو هغې بیا یونیورسټۍ ته راغوښتو نو خپل هم قرآن زده که بچو هم قرآن زده کو زنانه هم قرآن زده که نو د فهم قرآن اهمیت نو الله رب العزت فرمایي لیدبروا آیاته دا قرآن مې رالیږلی دی دې دپاره چې د دې په آیتونو کې تدبر وشي د قرآن کریم فهم څونه لازمي دی سورت ابراهیم اخیری آیت نمبر 52 14 پارا دا مونږ چې دا 2 هفته دا فهم قرآن کلاس پڑھاو دی کې مونږ د سر نه ټول قرآن نه وایو دی کې چونکه فهم قرآن چې ذهن ته د فهم قرآن د اهمیت راشي دا قرآن د دې د زده کړه څونه لازمي ده تاسو ګوره اوس د آیت ته سورت ابراهیم د 14 سپاره اخیری صفحه آیت نمبر 52 هذا بلاغ للناس دا قرآن د تبلیغ کتاب د خلقو ته دا قرآن به خلقو ته رسول غواړي ولینذروا به دې دپاره چې خلقو ته په دې سره یره ورکړي شي وليعلموا دا خبره زده کي نو که سړی تلاوت کوي ثواب به ورته میلاویږي خو دا مسلې خو دې بیا نه زده کېږي ته په قرآن نه یې پوهه نو تا ته به څنګه معلومات کېږي وليعلموا دې دپاره چې خلقو ته پته ولګي د قرآن نه انما هو اله واحد چې کارساز دی یکی یو چې دا مسله ته معلومه شي او وليذكر اولو الالباب او دې دپاره چې نصیحت حاصل کی عقل والا سورۃ الملک لومبه څپه لګه وګوره فهم قرآن اهمیت آیت نمبر 7 ورته خیال کوي یو کم 13 پارا اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور د قیامت درځ تذکرہ ده چې کله جهنميان جهنم ته ور وګرځول شي سمعوا لها دی به د جهنم د پاره اوري شهيقا هرنه دل دا جهنم بسم هرړيږي आवाजونه بکي حل من مزید ربک نور سوکی راواچوا وهي تفور دا جهنم بجوش وي
او دون بغړمباري کوي کنا الله دې مونږ او تاسو هر مسلمان اوساتي تکادو تمیز من الغیظ قریبه د چې اوچوي د غسینا کلما القی فیها فوج هر کله چې وته یو ډله ورغورځول شي سالهم خزانتها د جهنم هغه داروغي گیټ کیپران څوکیداران به نه تپوس کوي د جهنميانو نه الته د جهنم علم یاتکم نذیر تاسو له سو بیان کوون کې نو راغلی نذیر ير ور کوون کې علما وای د نذیر اطلاق په عالم باندې کیږي تاسو ته یو عالم نو راغلی چې غیدل نه ویوالی دی بسوی جهنميان قالو دی بوای بلا او قد جاءنا نذیر په تحقیق سره مونږ یو یرا ورک راکون کې خو راغلیو یو مولارا تر راغلیو چې غیر الواله وی پکذبنا مونږ سره جګړه وکي مونږه تکذیب وکړ مونږ ولا نسبت د دروغ وکړو وقلنا او مونږ ویل ما نزل الله من شيء الله سم ندی را لګلی مړه دا ځان راته لګیای هغه عالم خو مونږ ته د الله کتاب بیانو مونږ ورته ویزا ان انتم الا فی ضلال کبیر د دې جملې دوه مطلب دي ان انتم الا فی ضلال کبیر یا وردا ملائکه وي چې تاسو په غټه گمراهی کې وي تاسو ته خلکو قران بیانو نو تاسو داغي تکذیب کو اکه چا د جمجا باچا کیساو د گنجا باچا کیساو د وزیر او د باچا کیساو پلان کې پاوا کې لړو پلان کې چې یو پیر سیبو نو غون کله چې کمنینو پکاسه کې راه بن ک بعض خلک پدی کی سور اوړي دي ښا دا خو د دین خبري نه نو دا ملائک به وتوي نه تاسو مگر په گمراهی لو یکی یا دا جهنميان به وای چې مونږه غخپلو یر راکون کو تویلو چې تاسو غټ گمراه یې وقالو جهنم کې بدی چغی کی جهنميان بچغی کی لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر هاي هاي چې مونږ دا قران اوریدلې وي خو صرف اوریدل نه او نعقل یا مو پزان په وکړې وي کاش چې مونږ په دنیا کې دا قران اورېدلې وي او بیا مو ور باندې ځان په وکړې وي نسمعو او نعقلو دا نعقلو معنی دا ځان په وکول په قران دا قران فهم حاصلول کاش چې مونږ قران اورېدلې وي او د دې فهم حاصل کړې وي نن به جهنم ته نور راغلی دا قران فهم سونه لازمي شو چې چا د قران فهم نه دی حاصل کړي جهنم ته بزي جهنم کې به افسوس او ویلا کوي کہ لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير هاي هاي چې موږ دنیا کې قران اورېدلې وي او بیا مو ور باندې ځان په وکړې وینن به جهنم ته نور راغلي او جهنم ته ولې رالو قران باندې مزان نو په وکړې دا خو آیتونه شو په دې باب کې نورم ډېر آیتونه دي چې د قران کریم فهم سونه لازمی دي قران کریم کې په ډېرو مقاماتو کې الله فرمایي چې دا خلق دي د الله په کتاب کې سوچو کی قران دا نه وی چې افلا يقرؤون القرآن دا خلق قران نه لولي خدا سي الله وی افلا يتدبرون القرآن دا خلق دي قران کې تدبر نه کوي دا خو نظام حیات دی دا خو دستور زندگی دا الله اکبر دا خو قانون د پاره الله را لګلې د دې قانون به په دنیا کې نو الله به امني نن خلک د امن د پاره سونه چغي وي او چې وته وی راځي امن په کومه نقطه راځي نو بیا الته ناراضي ایته ناراضي چغي وي را امن پکار دیو بدامنی دا پریشانې دیو حالات خندي داغي ټولو حل قران ذکر کړي په قران کې شتا چې تاسو صفا سوچا معاشره جوړه قران داغي د پر اصول بیان کړي بلکې کله کله په قران کې په یو آیت کې
د یو علاقې نه، د یو صوبې نه، د یو ملک نه، د پوره دنیا د اصلاح دپاره نقطې ذکر شي په یو آیت کې. ها دا خو چې مونږ او تاسو خلک غولۍ را غولۍ، څوک وایي پلان کې دی امن غواړي او څوک وایي پلان کې دی امن غواړي. نه محترمو، څوک امن نن نه غواړي. چې امن غواړي قرآن ذکر کوي اولئک لهم الامن، دې دپاره به امني. دا ایمانم د امن نه دی، مؤمنم د امن نه دی. نو محترمو د قرآن ګڼ آیتونه په دې دلالت کوي چې د قرآن کریم فهم حاصلول دا ډیر لازمی دی. یو حدیث پاک وایو نو بیا دعا کوو. د قرآن کریم د فهم اهمیت باره کې یو حدیث وایو. خدای نمخ کې چې کوم د محلي مرګري دي، د نورو محلي مرګري دي، نو کوشش دا کوي دا دواب ته درس پي د جمعې په کیسیم چوټي، نو دواب ته درس ته نو پدې کې 4 بجو ته چې مرګري حاضری کوي، دا یو غنټه ټیم چې دې کې حسن اثر د قران کریم په سوري کې کینو چې د الله د قران خبره وورو، نو ډیره فایده به حاصل شي ان شاء الله. کشران د خپل کشران خبرې، مشران د خپل مشران ځان سره راولي، او کوم زینو کې چې ملګری هغه ته پته نشته نو هغه خبرولم پکار دي. حدیث پاک دا دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، دا حدیث پکې دی د پاره وایو کني د قران نه د اهمیت ډیر شیو، او د قران کریم د ډیرو خبرو تشریح په حدیثو کې شوی دا، او احادیث مستقل دا یو حجت دی. ځکه ډیر خلک شته هغه د احادیث حجیت نه انکار کوي، بعض خو مطلقاً د احادیثو نه انکار کوي، او بعض خو احادیث بس ډرامي کوي. حدیث پاک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې د انسان نساوته انسان وفات شو، د قبر او د برزخ زندگی شروع شو. پرې زمونږ ایمان دی چې کله مونږ او تاسو برزخ منلو، قبر مو منلو، دا غي جن الډی منلې شو. د قبر او د برزخ د جن نه په مسلمانانو کې څوک انکار کوونکی نشته. خبره ځان پوکه د بعض خلکو د یو ټوکړي پیدا کولو لپاره مسلې ځان له پیدا کړي. مسلمانانو کې افتراق انتشار خوري، مسلمانانو کې څوک د قبر او د برزخ د جن نه انکار کوونکی نشته. اجه دا خبره زین کې کې ناستا د خلکو خبرو پسې مزه. نو محترمو کله چې انسان د برزخ زندگی شروع شو، احادیث مبارکو کې راځي اتاه ملکان، د تدو ملائک راشي دنه تپوسونه کوي. دا حدیث پاک صاحب د مشکات اغم ذکر کړی دی. د حدیث کې الفاظ دی دا ملائک تپوسونه کوي. یو تپوس دا کوي مر ربکا، یو تپوس دا کوي ما دینکا، یو تپوس دا کوي ومن نبیکا. امون ته عموما معاشره کې دا درې تپوسونه خودلی شوي دي، خو یو تپوس وسره بلم دی د حدیث کې. نو د حدیث کې دا معلومه شوه چې دا تپوسونه حقیقت کې درې نه دي، څلور دي. کم یو تن چې هغه د دې سوالاتو صحیح جوابات ورکو، د دینه ملائک څلورم تپوس کوي، دا راته ووایا چې تا دا جوابونه څنګه بلا جج کراکو، ته غوړو په جواب کې خطا نشوي. داسې ډاډه مړ د جواب راکو چې رب میں اللہ دے، پیغمبر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے، او دین میں اسلام دے. دا جوابونه دې څنګه راکو؟ دی ورته وی ما د الله کتاب لوستیو، ها د الله کتاب میں لوستیو. کم یو تن پالاتو په جواباتو کې خطا شو، دغه لا ادری ډلره ځان نه پوهه کاو،
دی التم وی افسوس لا ادري زه نه پوهېږم چې دین مې څه دی، زه نه پوهېږم چې محمد مې څوک دی، پیغمبر مې څوک دی، زه نه پوهېږم چې رب مې څوک دی. نو ملائک ورته وایي تا به دا جوابونه راکړي خو تا یو کار کړی دی، تا نه قرآن لستی دی و ما دریتا او نه دی د قرآن درایت حاصل کړی، د قرآن فهم دی نه دی حاصل کړی. ورنو په قبر کې ورته وایي چې تا فهم قرآن نه دی حاصل کړی، نو د قبر د سوالاتو په جواباتو کې خطا شوې. که فهم قرآن درته وي ته به نن نه وي خطا شوي. په دنیا کې تا د الله په کتاب ځان پوه نه کو پریشانی به درته وي. دنیا کې هم فهم قرآن لازمي دی. الله زمانه څنګه جون غواړي، دا قرآن هو هدایت دی، هدى للمتقین، ان هذا القرآن يهدي، دا لار ښیي، دا ګایډنس کوي. چې کله مونږ او تاسو د قرآن نه راهنمایي حاصله نه کا په ګمراهۍ کې په دنیا کې یو. چې کله مو د قرآن فهم حاصل نه کا د قبر د سوالاتو جواباتو کې هم سړی خطا شو. چې کله مو د قرآن فهم حاصل نه کا په جهنم کې بیا ویلا کوي لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. نن زمون درس د فهم قرآن اهمیت او د فهم قرآن هغه عظمت چې د قرآن د کول ډیر لازمی دي. ان شاء الله سبا ته 4 بجې درس شروع کیږي. دا یو 2 هفتې وي چې نور مسلمانان هم کوشش کوي او د چا چې سنا اصل سمجھ بوجي کنه دا خبرې لګي لګي ځان سره زده کول دلته به مستقل تکرار کیږي ان شاء الله. سمرګرو ته اشرف علي صاحب، چاته ابوبکر صاحب، چاته گوهر قاری صاحب، دا نور ملګری دا به خپل ګروپونو کې دا سبق به یو 10 منټه هغه دوهراوي چې دا پخېږي. الله دې زموږ د خپل کتاب سره دوستی مضبوطه کی، الله دې زموږ د قرآن سره مینه سیوا کی، الله دې موږ ته د قرآن برکتونه را نصیب کی. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے رب ذوالجلال مونږ دا سورزه د سکول کالج د الکانو د پاره د مدرسې د طلباو د پاره د فهم قرآن کلاس شروع ک. اے رب مونږ ته د قرآن فهم را نصیب کی، مونږ ته آسان ک. رب سونه ملګری دي ته د لري د نږدې نه کشران مشران راضي دي ته د قرآن برکتونه نصیب کی، خیرونه ورته نصیب کی. اے رب س شری حاجات د غیبی خزانو نه پوره کی، ته په دې زمونه راضي شه رب. اے رب ذوالجلال زما یو استاد محترم س ظالمانو پاغي باندې د دروغو اف آی آر کراس کړي وي او بعضی علاقو کې داسي چې ریشه راځي او دروغو کلی روان کړي هغه د هغې په پاداش کې هغه نن عدالت ته پیش او عدالت داغه جیل ته ولېږلو. علامه طاوله بندیالوي صاحب چې دا د ملک پاکستان نه بلکې دا د عالم اسلام یو بهترین خطیب او واعظ دی، حقو عالم دی. دغې دپاره هم دعا وغواړئ چې الله هغې ته عزت ورکړي او په عزت سره الله د هغې رهایي حاصله کړي. او چې کوم ظالمان دي د انبیاو دشمنان، د دې ملک دشمنان، فسادیان خلک، الله تبارک وتعالی زمونږ د ملک د دین اسلام د مخالفینو عناصرونه په خپل فضل و کرم سره پاک کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا رحمن.